ما د وخت او دو سړو لا غاړه ورکړه خپ مینا میتر خو لا غاړه ورکړه خپ مینا میتر خو لا غاړه ورکړه چاچی خادت ری زرمندلې نوا ما هغوس پیرو سلو لغاړه ورکړه زپزان باندې مینو سره لاړم ما سو غټو مجبورو لغاړه ورکړه ما سو غټو مجبورو لغاړه ورکړه لیون توبرا کے من ماچ سیواؤ لیون توبرا کے من ماچ سیواؤ وقت بے وقت میں از غولا غاڑا ورکڑا وقت بے وقت میں از غولا غاڑا ورکڑا مارا شدہ پخپل زانی لاو نکڑا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خبرونې رښتیا سره ستاسو د هوګدر مرګره چتان تاسو په خدمت کې حاضر دی. عزتمندو د کور ته چې راتلم نو به مې د کور حالات تاسو ته کې خودل چې تاسو پته ولګي ولې چرته چې وو سرشد لیونه بیا څه بیان کړي. عزتمندو زه چې همیشه داسې کورونو ته دن نشم نو سوچ کوم به قسم دی چې دلته غمونه اسمان ته رسي به قسم دی دلته د انسان د خوشحالي تصور هم نشي کولی. دی کاکاجي ته چې ګورم عزتمندو نو سوچ کوم چې د دوی ژوند بسي ځکه چې سلوي کلن کاکاجي بل انسان ته پامتدار د عزتمندو د دوی لباس د دوی خوراک او د دوی لمبول دا اوس د بل انسان په ذمہ باندې دي. دوی چې کم د غربت ژوند تیرې دلته او کم د مجبورۍ ژوند تیرې عزتمندو دا صرف دوی ته پته ده. په دې معاشره کې عزتمندو د دوی چې کم حالات سره مخ دي او کوم د ظلم شکار دي هغه ظلم او هغه سيزون تکلیف سره په دوی باندې تیریږي. عزتمندو د لاسو نه ډېرې پیرې د کاکاجي ما ته رنګونه کړي او ما بس براغلي چې مال دا پروګرام وکړي تاسو ډېر چینل والا عزتمندو هغوی ته ویلي خو هغوی د دوی نه انکار کړی دی. وجه څه چې نن سبا صرف د 2 پیسو دپاره کار دی. کاکاجي و عزتمندو چې زما د اواز زم د خلکو ته ورسي او زما چې کوم تکلیف دی د دینه د خالق خبر شي د همیش په شان بد دی کاکاجي نه تاسو کوم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاکاجي څنګه طبیعت هم شکر دی خیر. ها دا راته وای چې دا تکلیف تاسو د پیدایش نه دی که دا وروسته نه رالی؟ جی بس ماشوموالي نه شروع شوی کنه پولو ولما او جو مخکې اوس ګرځیدم او بیا د حالات راغی ډېر زیات ګډوډ شو. صحیح باغې کې ګرځول بیا په مزه بدونه شوم چې د کار روزګار شو او بس ټیلري مې شروع کړل کېدا خدای پاک را لکه واده پکې وشو بچی را خو داسې حالات راغی چې بجلی د لاسه زمانه کار روزګار بیا ختم. حاجي صاحب د کور د حالات او اخراجات چې کوم دي دا څوک چلی؟ جی بس الله تعالی چلی خو لړل تپل دي کله چینچی چلوم کله پیرا میلاو شو کله نه. حاجي صاحب مختصره ته دا و چې د معاشره کې د کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ یاره مشکلات خو ډېر زیات دي کنه د خط نام د بیان چې بیانوم په هغې به خلک ستړي شي ځکه چې ما سره په سړک باندې یو انسان سره هغه هم را سره لاس امداد نه دی کړی او دغه کو چېرته تللی یم الټا کلینډرانو نه اوچت کړی یم بس خوند یې نه دی کړی او چې بیا دا کور والا را سره بیا خو انتهایي تکلیف یې راته ها په داسې حالاتو کې چې کوم دا ستاسو دي نو په دې کې ژوند تېرول اسان وي که ګران وي حاجي صاحب؟ یاره الله ته اسانه ده خو چې بیماري اثر باندې زیاته یې په خپله شوګر او بلډ پریشر او دا هر څه شته نو بیا بس صرف الله ته سوالونه کوم داسې څوک بنده نه چې زما اواز واوري که نه. ټیلري مو سپرې ښودله؟ ټیلري مې بس د بجلۍ د لاسه پاتې شوه نو زما وس کېږي چې ځان یو پي ایس جنریټر څه والم او د ګټې وټې نور څوک نشته؟ نه جي بس دغه یو بارونه مې کشران دي او هغوی دا پلسترې کوي کله هغوی لاس کوي کله څه هغه روټۍ راته میلاویږي خو دا چې د زړه تمنا خو پوره کېدل نشته که هر انسان یو خواهشي چې بچو له ښې جامې والم ښه کارونه وکړم. حاجي صاحب اورېدلي مې دي چې د ډریورانو د کلینډرانو طرفه مو ډېر ذلت در رسوي دا صحیح خبره ده؟ دا خبره ډېره زیاته ده ټول نه پیله خو دغه ده او د ډریور او کلینډر ما سره چېرته راځي خم پکې راځي خو انتخایي چې سړک ته ځو ځم په دې ډېر زیات خفه یم چې خدای به بیا څوک اوچتی. خو زه په خپله څه کوی خو د ماشوم غم راسره ډېر زیات دی
چې دته زه هفته پس یا میاشت پس دته وینه خېږم او زم راځم ماش بل کس راولم دله وینې لپاره خو دونه نه یم چې اوس دونه و چې د وی راوتې د هغې باندې زما وس نه کېږي. عزتمندو د کاکاجي په څنګ کې دا ماشوم کوم چې د وینې بیمار هم دی که زما کیمرمین صاحب تاسو ته وښیي دا ماشوم تاسو لیدلی شئ. دا بچنګي خو به هم ډېر خفه کېږي چې ستاسو دې حالاتو ته ګوري که نه. یاره خامخا ماته وایي ته ولې نه راپاسې نورو کسانو په شان ګرځې ولې نه موږ په شا که دا بچي مې دا خواهشي که نه او چې دونه چې دا سړی خوشحالي نو دا غمونه ته بیا یېري پروا نه وي. بچنګي دا خبره کوي چې دا جي ولې نه راپاسي چې موږ وګرځې موږ هم وګرځوه ته ولې نه راپاسې او دس له داسې ولې نه ځې دوی په شان ته سره د ښځې هغه توله نیم کالې هم ختم چې بیمارو باندې بس ولګېده باقي اوس کور کنګال شو نو د دې وجې چې یو بیماري راځي زه ولې څه وکړم په کور باندې خزان رالی صرف یو میخکې پاتې دی نو هغه به هم ختم شي. دا قسم ده ته پې زه خو چې بیمارو له مې قرض کړل بیا به څه کوئ حاجي صاحب بس اوس خدای دې نور راولي نه او چې رانه له چېرته زه به څه وکړم نو په کور خزان راغلی دی دغه بل اسره زما نشته دی چې زه یو تکلیف راشي هغې له څه چیز خرڅ کړم که نه دې څه چیز ما څه پاتې نه شو. په خوا کې موجود دا ماشوم هم د وینې بیمار دی او د دوی په خوا کې ناست دا کاکاجي په خپو معزوره وایي د کور کالی مې هم خرڅ کړو. عزتمندو په دې کور باندې یو خزان راغلی د کور باندې هغه سیلۍ راغلې ده چې کوم کور جارو کوي. عزتمندو د دې مثال دغه بوټي دی چې کوم باندې خزان راشي او په بوټي کې یو پاڼه هم پاتې نه شي. کاکاجي وایي چې صاحب ستاسو په انتظار باندې او تاسو ته اوس کاته دي ځکه په دې خواوشا علاقه کې به داسې خلک هم وي چې ښه د وس خاوندان به عزتمندو خو زه همیشه دا خبره کوم چې موږ پیسې لګو خو همیشه موږ بې ځایه پیسې لګو کوم چې ضرورتمند دي اکثر وینم ډېر خلک وینم 15 حجونه به کوي 4 حجه به کوي عمرې به کوي. عزتمندو افسوس راله راځي بې انتهایي افسوس راځي هم د دغه خلکو دپاره که ظالم جابر لفظ استعمال کوم غلط منی ولې چې ستا په ګاونډ کې یو ناس انسان کوم چې د یو ښه رزق محتاج دی. عزتمندو د چا په کور کې چې یو ټیم پخلی کېږي عزتمندو کوم چې د دویم وخت د پخلي په انتظار باندې عزتمندو د کوم بچنګی چې د اختر د جامو دپاره اوښکې تویي هغه خلکو سره امداد نه کېږي او حاجي صاحب به بیا فخر کوي حاجي صاحب به فخر کوي د عمرې نه راغلی وي دا نه راغلی و راځئ چې ورشو یو غټ خیرات به یې کړی. حاجي صاحب ستا په خیرات باندې څه دغه خیرات باندې به څه وکړي چې ستا په ګاونډ کې یو غریب یو یتیم یو یسیر په لږه باندې وده کېږي. نو زه یم چې های افسوس پښتنو چې سوچ هم چېرته لاړې. واقعي په کور کې چې کوم غم دی او کوم تکلیفونه تیریږي نو هغه د اسمان سره خبرې کوي خو د ماشوم چې کوم تکلیف دی ظاهره خبره د هغوی چې کوم ستاسو خاوند دی هغوی به د خپې معذوره دا تکلیف به مخکې راغلی دا ماشوم چې دی نو دغه شان چې وینې کمه شي بس ما ډېره زیاته ما ته هم تکلیف وي پلار ته هم تکلیف وي بس بیا کله په کالجونو ګرځو کله په یو ځای کله په بل ځای بس خدای پاک دې د قسمت خو چې مونږ له چینچي راکړه مشر چې ولې نیکه ژوند هغه به ګرځو بیا هغه به پات شو بیا تر شو بیا هغه لکه غریب خواري مزدوري دغه کوي خیر هر سړی مې دغه کوي خو دغه دی که نه چې د بل د کور څوک نه دغه کېږي که نه پلار یې دغه شان دی موږ دې بچو ته کتلي موږ وایي چې خدای پاک دوی دغه کړو چې مشره لکه غټ وي او دغه وایي زموږ بیا څه کمي وو دا راته ووایي چې په کاکاجي په خپو باندې کله دا بیماري راله نو کور کې څومره تکلیف و په زړه باندې څومره درد تېرېدو دا لکه بیان کوي بس ډېر زیات خفه یو موږ چې دا دغه شانته دی که نه په ده باندې لکه موږ خفه کېږو موږ خو یې داسې خفګان او دغه له نه ورکړو موږ وایي چې د دړه له دا رانشي ستاسو خو امیدونه ختم شو په هغې خو سیلاب رالی اوبه خو ویوړل که نه
خو بس اوس د ماشومان دغه شان دغه دي نو موږ چې دا هم له ښه دی که نه زموږ هم دا ارمان دی چې خلک وایي ښه یو ځای کې وایي علاج شته او بل ځای کې خلک وایي نه پاتې کېږي نو مر خو شته دی ولې موږ وایو چې د دې علاج شته دا ولې موږ دغه شان د کور چې کوم اخراجات دي کاکاجي خپل بیمار دی په کور کې یو ماشوم دی هغه هم بیمار دی د دې کور اخراجات دي خرچې څوک پوره کوي بس دغه پلار یو څه بل څه دغه وکړي دغه کوي نو نور څوک دي زموږ دوی په کور کې نور هیڅوک داسې نشته دی چې دوی اخراجات پوره کړي که زه نور د دې خوراکۍ سره یو څو خبرې کوم نو واقعي خبره چې د دوی د سترګو نه به هغه اوښکې را روانېږي عزتمندو بیا به هغه سیلاب را روانېږي عزتمندو چې بیا به د هغې څوک رکاوټ هم نشي کولی هغه به بیا څوک بندولی هم نشي د همیش په شان عزتمندو زه چې کله هم داسې کورونو ته تللی یم او ما هلته خندا کمه لیدلې عزتمندو ما هلته تش غمونه لیدلي دي اکثر سوچ کوم بعضې خلک وایي ارشد خانه بیا وایي ته خلک جړی نو قسم به خدای زه چې داسې ځایونو ته لاړ شم نو زما زړه راډکي ولې چې دلته چې کوم د غم څومره انتخابي عزتمندو د دې لپاره د الفاظو هم ضرورت نه ولې چې دا هړې پردې او هړ دیوالونه دا الوي دا کاکاجي صرف دغه یو خبره کوي عزتمندو امداد خو امداد وي خو د دوی سره چې په بازار کې او نور پښتانه چې کوم دي کوم چې ځان ته پښتون وي د هغوی د سیډه چې دوی ته کوم ذلت رسي او کوم تکلیفونه رسي نو د هغې صحیح حد نه معلوم که هغه ډرایور دی او که هغه ډاکټر دی عزتمندو که هغه د یو 2 پیسو چولو خرڅوونکی دی که هغه یو دکاندار دی په دې معاشره کې عزتمندو که داسې معذوره خلک هم وي نو د هغوی د باقاعده خیال وساتلی شي ولې دا هم انسان دی ولې دا هم د دې خاورې پیدا دی ولې دا هم دا هم دغه رب بنده دی عزتمندو دا هم هغه انسان دی د چا چې رب یو دی د نور انسانانو سره عزتمندو دا هم هغه انسان دی د چا چې کعبه یوه ده عزتمندو دا هم هغه انسان دی د چا چې قبله یوه ده عزتمندو دا هم هغه انسان دی کوم چې د خاورې ساز دی که چېرې پښتانه یې خو پښتو وپالئ که چېرې پښتانه یې خو پښتو وپالئ که چېرې عزتمند یې خو عزت وپالئ عزتمندو که چېرې د خپل قدر کوئ نو د بل قدر وکئ ولې چې که هغه معذور دی او که هغه روغ دی د دې سره خپل کوربه ارشد خان او کیمرامین ماجد علي صافي له اجازت ورکوي د الله په امان